لقطه او لقطه دې ته وایي چې سړی په لار باندې روان دی او چې په لار باندې روان دی نو څه شی وموندو موبایل یې وموندو پیسې وموندلې ته لقطه او لقطه وایي د لقطې حکم شریعت کې دا دی چې دا شی پردی دی ستاسو امانت دی هر شی چې موږ وموندو دا سړی ځان نه نشي استعمالولی بلکې دا امانت دی احادیث وګورئ دې تذکرې راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی چېرته یو ورک شوی شی پیدا کړي او دا راوالي نو دا به نه رالي بلکې هله به رالي چې دا به د هغې اعلان کې بیا خلکو ته یو کال به اعلان کړي یو کال چې دا شی ما موندلی دی نو که داسې یو وزني او قیمتي شی موندلی دی په طور مثال موبایل دی او د 50-50 زرو دی یا ګاډی چېرته یو ځای کې ولاړ دی نو خامخا یو کال به د هغې اعلان کړي چې دا شی ما ما موندلی دی او که د چا ما در دې نښې وایي زه به یې ورکړم دا د لقطې حکم دی او چې کله بیا د هغې مالک میلاو شو نو دا به یې ورکړي اوس بالفرض که یو کال وشو او کال د ده سره پروت دی اعلان یې کوو کال کې هم ده ته اړو هغه سړی میلاو نه شو اوس به څه کوي ده سره اوس 3 صورته دي یو دا چې مزید یې وساتي چې بس ولاړ وي زما نه څه خوري ګاډی دی او څادر مې پرې راواړو او یا څاروی دی ساتم به ورله یو خو دا صورت دی دویم صورت دا دی چې دی په خپله باندې ځان له استعمال کړي دریم صورت دا دی چې دی صدقه کې چاله ورکړي خو دلته دا خبره ده بالفرض که د وساتو هغه سړی 2 کاله پس پیدا شو وربې کې ورله خو که د ځان له استعمال کړی دی او هغه مالک میلاو شو نو مالک چې کله راغی نو که ده ته معاف کوو خو ټیک ده که معاف کوی نو دا به د هغې قیمت ورکوي بیا او که ده خیراتي کړی دی چېرته او مالک میلاو شو نو مالک ته به وایي چې دا ما خیراتي کړی دی لهذا ستا ثواب شوی دی که هغه دا ثواب منو خو دا به د هغه له طرف نه صدقه وګرځي او که هغه دا ثواب نه منو نو خیرات د ده وشو او دا به هغه شی بیا پیدا کړي او له بیا ورکړي په دې بنیاد باندې لقطه او رک شوی شی د لار نه راوچتول دا د هر چا کار نه دی چې دا به ځان سره وساتي لهذا څوک یې نشي ساتلی په ځای باندې پرېږدي بل څوک به راشي راوبېلي خو که ساتلی شي نو هله ویالې بیا دا خبر ده چې یو کال به خامخا دا شی سړی ساتي نو علما وایي چې بالفرض که دا شی قیمتي دی نو بیا به یو کال ساتي خو که قیمتي دی د داسې 1000 روپۍ موندلي دي 500 روپۍ موندلي دي نو بیا 2-3 ورځې د هغې لاندې وکړي 2-3 ورځې لاندې او چې کله د هغې مالک پیدا نو شي ځان یې استعمال کړي خو که کله د هغه مالک پیدا شو ورکوي به ورله واقعاتو کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو دینار موندلی یو دینار چې ویې موندو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویل چې یو دینار مې موندلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورې دا چې کله د دې مالک پیدا شو ورکوي به ورله ماښام پورې څوک پیدا نه شو ځکه 1 روپۍ د 2 روپۍ خو یو ورځ ساتل پکار دي نو کله چې ماښام پورې څوک پیدا نه شو نو حضرت علي صاحب په هغې باندې روټۍ وکړله او نبي علیه الصلاة والسلام یې هم راوغوښتو چې ما پرې روټۍ کړل او راشه ته راسره وخوره وایي دې روټۍ ته ناست دي په دې کې زنانه راغله چې زما یو دینار روک شوی دی او د چا سره یې مال یې راکوي نبي علیه السلام یې پاسې کې دینار وله ورکړه شابه نو حضرت علي صاحب هغه روپۍ راواغېستله ښځله یې ورکړله او دا د دې خوراک شو په دې بنیاد باندې چې یو شی څوک ومومي نو ګورئ داسې نه ده چې بس دا ما وموندو مال الله راکړو نه دا ستا دپاره امانت دی دا به ساتې دې ته مسلماني ویلی کېږي نو شریعت کې چې د لقطې دا حکم دی چې یو په لار کې یو شی سړی ومومي یو دومره به ساتي نو ستا څه خیال چې موږ دا غلاګانې کوو او د پردي حق باندې کله ډاکه وکړو او پردی شی موږ ځان له راوړو او پردی شی موږ پټو د دې به شریعت کې څومره سخت وعید وي په دې به الله تعالی څومره بیا خفه کېږي په دې وجه باندې خو شریعت وایي که نه چې یو نوړی هم چا خېټې ته کوزه کړه نو الله تعالی به یې الله خو عبادت نه قبلوي نو پردي شي نه ځان ساتل پکار دی بس